حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ او د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو. ایمان روړو چې ایمان روړو مسلمان شو. نبی علیہ السلام نے اجازت وغوښتو د الله رسوله مال اجازت راکه زب استاد شه مخبل قوم ته چې د اغیب تبا وحدانیت بیان کم او رسالت چې د هغه ورته بیان کم چې دوی د دې خبرې تصدیق وکي د الله جل شانه وحدانیت اومني د الله جل شانه د وحدانیت اقرار وکي او شرک او بت پرستی چې د هغه پریدي او استاد رسالت اقرار وکي. نبی علیہ السلام ورته فرمایل ستا قوم چې د هغه به تا قتل کی ستا سره به جنگ وکي. نو د ورته فرمایل د عروه ابن مسعود رضی الله عنه ورته فرمایل د الله رسوله زما په خپل قوم باندې دومره اعتبار دی او هغوی زما دومره اکرام او اعزاز کوي زما دومره احترام کوي چې زما دا خیال دی چې زه او دیم نو دوی به ما چې دی راپا هم نسی. یعنی دومره به زما اکرام او اعزاز کوي دومره به زما خیال ساتي که بالفرض زه او ده هم یم او سه ضرورت راشي نو دوی به ما راپا هم نسی. نبی علیہ السلام ورته اجازت ورکو چې کله لاړ خپل قوم د الله جل شانه وحدانیت طرف ته وبلل او وحدانیت ورته بیان کو د نبی علیہ السلام رسالت ورته بیان کو د رسالت طرف ته وبلل. نو قوم چې د هغه مخالف شو قوم مخالف شو ډېر سپور استغي ورته ویلي یا خدا چې داغه دا خیالو چې زما د قوم با دومره چې د ماته مالا به جواب امرانه کی ما ته به دا خبره واپس روونه ګرځي او یادا چې خبره منل خو یو طرف ته سپور استغی مرته ویلي او دا غین رست بیا دا دی چې دغه عروه ابن مسعود ثقفی رضی الله چې شهید کو دی شهید کو. نبی علیہ السلام ته چې کله خبر ورکړی شو نبی علیہ السلام فرمایل د عروه ابن مسعود ثقفی رضی الله مثال چې دی دا د یاسین والا د هغه کسانو په شان دی. یعنی دا حبیب نجار دی طرف ته اشاره وا چې ګوره دومره مهربانه او دومره محسن دومره چې د هغه مخلص او احسانمن چې قوم چې د څومره مخالفت کوي چې د والو ټکول کوي دومره حد د شهادت ته رسي دومره حد وال ور کوي او بیا هم هغه تمنا سکی کاش زما قوم چې د دې حالات نه خبر شوي وي. څومره چې دی څومره د محبت انداز دی او څومره چې د مهرباني د خپل قوم باندې چې یو طرف ته قوم ورسره سکی قوم لګیا دی دومره وهل ټکول ور کوي چې مرګ چې دی هغه ورته شهادت ته رسي او دغه ټیم کې هم دغه تمنا سره کاش یا لیت قوم یعلمون کاش چې زما دا قوم خبر شوی وي کاش زما دا قوم خبر وي د دینا چې د وحدانیت او رسالت اقرار کې څومره چې دی هغه پیدا دي څومره چې دی هغه خوشاله دي دي کې خو دوی دغه خوشاله د دواړو جهانو خوشاله پکې وي هغه دواړو جهانو خوشاله دي قبول نه کړلې بلکې دغه گمراهي چې دا هغه قبول کړل د مقابله کې.